السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه محمد اسرار تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو دا مخامخ باغ چې کوم دا تاسو ګوره دا د کوزدر اسبن تحصیل یادینجی ډاګې د چرته چې د شپې څوک ظالمان راغلي دي او د زیشان دلې باغ چې کوم دی نو د شپې په مثاله چولې ده او مثاله په نوستې ده او باغ ول چې کوم د تباہي سره مخ کړه د هغې ټوله خواري چې کوم ده نو هغه تس نس کړی ده. دا تاسو ګورئ دغه سوی ځای چې کوم دی نو دغه دا چې کوم زیړ دي دا چې کوم دی نو دا پاڼې وچې شوي دي او د هغې هغه چې کومې ډنډرې وي هغه وچې شوي دي او ټماټر صرف پاتې شوي دي او هغه هم سخا شوي دي. دغه ظالمان پته نه لګي چې څوک دي چې دومره ظلم چې کوم دی دا خلک کوي او بیا دلته کې خلک دا توقع ساتي چې یاره مونږ لکه مطلب منځونه لزو او دسونه کوو یا کم کارونه کوو نو الله تعالی چې کوم دی نو لکه دا عذابونه چې په خلکو باندې راولي هغه هم د دې وجې نه راولي چې دا ظلم خلک کوي. هلکه ته ستا څه مسله ده ورسره نو په بله څه طریقې ته وباسه. نو ته د دې باغ چې کوم دی ته تیار باغ چې هغې کومه خواري کړې ده نو لکه د هغې باندې د مثالي اچولو څه ضرورت و دا چې که دوی پر که ریپورټ کړی یا مطلب دا چې پولیس ته دغه کړی نو هم پکار ده چې د دې غل معلوم شي او که نه همي نو چې زموږ دا ویډیو هم څوک ګوري نو پکار ده چې کوم ذمه دار افسران دي هغې په دې باندې ایکشن واخلي او دا باغ چې چا پې مثالا وستې ده هغې ته چې کوم دی نو قام ته هم ښکاره شي او دغې خلکو ته هم ښکاره شي او ورسره چې کوم دی نو د سزا چې کومه سزا ده پکار ده چې هغه هغې ته میلاو شي چې دا ظالمان بیا دپاره داسې نه کوي چې د خلکو په تیارو باغونو باندې چې کوم دی نو لکه مثالي نولي. د دې مخنیوی پکار ده او قام له هم پکار ده چې د دې خلکو سره په دغه غلو پیدا کولو کې چې کوم دی نو مرسته وکړي او پولیس ته یې حواله کړي.